ها نیوکلیک ایسڈ اوس زموږ سره لاست چې کوم دی نیوکلیک ایسڈ دی نو نیوکلیک ایسڈ زموږ سره ایسیډک ان نیچر دی او دا زموږ سره ټو ټایپس دی نیوکلیک ایسڈ نیوکلیک ایسڈ ټو ټایپس دی یو زموږ سره ډي ان اے دی او بل زموږ سره آر ان اے نو ډي ان اے زموږ سره ډي اکسي رایبو نیوکلیک ایسڈ او آر ان اے زموږ سره رایبو نیوکلیک ایسڈ او موږ وایو چې DNA is a genetic material. DNA is a genetic material. DNA زموږ سره genetic material دی ځکه چې دا د پیرنټس نه چاته ټرانسفر کیږي په دې کې خصوصیات خپل آفسپرینګ ته ټیک شو لکه موږ وګورو لکه اوس بار ایگزامپل یو کس ته A او B ا د یو سن شي چې دا موږ C وایو لیټ سپوز په دې سن کې څونه کروموسوم دي زموږ سره دی کې 46 کروموسوم دي نو مینس 23 کروموسوم وته د مدر نه راځي او 23 کروموسوم وته د فادر نه راځي او کروموسوم اکچولی سری زموږ سره کروموسوم دا ډي ان اے دا نو زموږ سره چې کم نه زکه چې کروموسوم د سره جوړلې د ډي ان اے نه زموږ سره جوړلې نو پدې کې زموږ سره سری 23 ډي ان اے وته چا نه راشي د مدر نه او 23 ډي ان اے وته چا نه راشي د فادر نه نو ته څومره ډي ان اے راشي 46 ډي ان اے ٹھیک شو نو موږ وایو چې ډي ان اے زموږ سره کوم مټیریل دی جینیټک مټیریل دی او ډي ان اے سره دغه شوی دی ابریویشن دا دی زموږ سره ډي اکسي رایبو نیوکلیک ایسډ سره زموږ سره ډي اکسي رایبو نیوکلیک ایسډ دا زموږ سره سری ایسډز دي زموږ سره ٹھیک شو ایسډ خو په کیمستري کې موږ ډیسکس کوو او موږ وایو چې دا ډي ان اے آر ان اے زموږ سره سره جوړلې دا به موږ ځان له یو ټاپک ته خبر ډیټیل سره به وایو نیوکلیک ایسډ نو دا ډي ان اے آر ان اے رسنه جوړل زموږ سره د نیوکلیوټایډز نه both DNA and RNA are composed from nucleotides DNA RNA زموږ سره سره جوړوي د نیوکلیوټایډز نه او کوم وګورو نیوکلیوټایډ بیسیک سټرکچر سوي زموږ سره په دې کې وی پینټوز شوګر پینټامین پایو چې دا هغه شوګر چې په دې کې 100 کاربن دي 5 لکه 1 2 3 4 5 ٹھیک شو دلته زموږ سره نایټروجینس بیس اٹیچ وي په کاربن نمبر 1 او په کاربن نمبر 5 باندې ساټیچ وي فاسفیټ ګروپ نو تاسو ګورئ چې کم د ډي ان اے د نیوکلیوټایډز نه جوړلې او کوم د نیوکلیوټایډ سټرکچر وګورو نو په دې کې پینټوز شوګر دی پینټوز شوګر هغه شوګر چې 100 کاربن نه جوړلې د 5 کاربن نه نو نیوکلیک ایسډ هم زموږ سره ارګینیک کمپاوند دی ولې ارګینیک کمپاوند دی ځکه چې په دې کې زموږ سره کاربن دی تاسو ګورئ د 100 کاربن نه پینټوز شوګر جوړلې د 5 کاربن نه او په کاربن نمبر 1 باندې ساټیچ دی نایټروجینیس بیس دلته به یا एडेनिन अटैच कीगी या बदलता थाइमिन अटैच कीगी या बदलता साइटोसिन अटैच कीगी और या बदलता ग्वानिन अटैच कीगी दा वो पर डिटेल सर बिया हुआ ठीक वो सिर्फ इंट्रोडक्शन दे और बदलता फास्फेट हम सर जम सरा दा हम सर फास्फेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ठीक शो नो माउ तاسو چې پدې کې مونږ دا کیمستري رول ډیسکس کوو په لایو باندې نو کوم وګورو ډي ان اے زموږ سره ډي اکسي رایبو نیوکلیک ایسډ دا ایسډ دی زموږ سره ډي ان اے زموږ سره سره جوړلې د نیوکلیوټایډز نه د نیوکلیوټایډ بیسیک سټرکچر سره نو پای کې یو پینټوز شوګر وي د 100 کاربن نه جوړ وي د 5 کاربن نه جوړ وي په کاربن نمبر 1 باندې ساټیچ وي یا ایډنین یا تایمین یا سایټوسین یا ګوانین او په کاربن نمبر 5 باندې ساټیچ وي سره فاسفیټ ګروپ اٹیچ وي دا ټول زموږ سره کیمستري ده زموږ کلیر شو خو بیا بل زموږ سره د مینرلز هم مونږه سړی کو مینرلز هم ډیر زیات اهم دي که تاسو ګورئ زموږ سره کیلشیم دی زموږ سره چې کوم دی آیرن دی زموږ سره نو که تاسو ګورئ کیلشیم زموږ سره چې کوم مینرلز دی کیلشیم یا زموږ سره سوډیم دی زموږ سره یا زموږ سره پوټاشیم دی دا هم زموږ سره کیمستري ده او د هم په لایف باندې ډیر غټ رول لري لکه که تاسو ګورئ زموږ سره چې کوم بون سټرانګ وي دا بونز ولې سټرانګ وي ځکه چې په دې کې زموږ سره کیلشیم وي او دا کیلشیم څوک ریابزارب کوي د لپاره یو ویټامین دی ته موږ وایو ویټامین ډي کم ویټامین وته وایو ویټامین डी ته موږ سن ویټامین هم وایو ٹھیک شو نو ویټامین डी سو کی د انټسټاین نا او دا کډنی نا کیلشیم سو کی کیلشیم ابزارب کی او کمزې ډیپوزټ کی زموږ سره په بونز کی ډیپوزټ کی چې دا بونز سو کی هارت جوړ کی زموږ سره دا شان موږ وې زموږ سره هیموګلوبین دی هیموګلوبین زموږ سره ګوره ګلوبین زموږ سره پروتین دی او هیم زموږ سره آیرن دی او ګلوبین زموږ سره پروتین نو هیموګلوبین ته موږ سو سمپلی آیرن کنټینینګ پروتین نو پدې کې سټوډنټس وګورئ کپرس کدا آیرن نه وي لکه موږ چې what is the job of hemoglobin
the job of hemoglobin is to carry oxygen to various parts of the cell in our body. چې زمونږ په باډي کې مختلف سیلز ته اکسیجن سو کی کیری کی. This is the job of hemoglobin. نو hemoglobin صرف پروټین نه لري، په دې کې ګلوبین کم پارت دی پروټین او هیم پکې سره آیرن دی او آیرن زموږ سره منرالز دی. که تاسو ګورئ که فرض که زموږ سره آیرن کمی راشي نو زموږ بیا یو ډیزیز کاس کیږي زموږ وایو آیرن ډیفیشنسي انیمیا. آیرن ډیفیشنسي انیمیا. انیمیا زموږ سره هغه ډیس آرډر دی چې په دې کې سیلز ته په صحیح طریقه سره اکسیجن نه ځي، نو په بریتینګ کې څه وي موږ ته مسلې وي موږ ته. ټیک شو. نو ځکه وجه سره چې په دې کې دا آیرن ډیفیشنسي انیمیا ورته ولې وایو؟ ځکه چې په دې کې د چا کمی راځي؟ د آیرن. ګوره هیموګلوبین به کله کار کوي چې کله زموږ سره کله به اکسیجن چې کم دی all parts of the cells یا مختلف باډي پارټس کې چې کوم سیلز دی ته کله اکسیجن زی نه به څه کوي؟ هیموګلوبین به وړي. نو هیم سره آیرن دی او ګلوبین سره پروټین دی. نو که دلته د هیم کمی راځي نو هیم د چا کمی راځي؟ د آیرن. نو هغه کنډیشن ته موږ څه وایو؟ آیرن ډیفیشنسي انیمیا. سو this was the introduction of biochemistry. نو په دې کې موږ د biochemistry introduction وکړو. موږ وې ما تاسو ته quotation وې چې یار man is a social animal according to Aristotle. Man is a social animal. یا ما تاسو ته quotation ولیکو چې یار no man is an island. No one is perfect. Everyone needs the help of other in order to fulfill his basic needs. موږ چې څونه ګورو په دنیا کې څومره خلک ته یو انسان هم پرفیکټ نشته. لکه څنګه چې جزیرې کنه جزیرې ته د هر قسمه اوبو ته راځي، انسان جزیره نشي کېدی. انسان چې کم دی خامخا دی به د بل انسان سره انټریکشن کوي ځکه چې دی سوشل انیمل دی. مین از ا سوشل انیمل. دی انټریکشن کوي د بل انسان سره. سیملرلی کوم ان کیس اف ساينس وګورو نو یو ساينس هم پرفیکټ نشته. یو ساينس ته د بل ساينس ضرورت وي. Every science needs the help of other science in order to understand it betterly or well. چې موږ تاسو کو په خطر طریقې سره موږ سټډي کو نو پای کې تاسو ته یو ساينس اگزامپل هم درکو بایوفیزکس چې په دې کې موږ د فزکس اپلیکیشن په چا باندې اپلای کو په لایف باندې. یا موږ چې what is the role of physics یا we can apply the laws and principles of physics on living things. ټیک شو. پای کې تاسو سما الټراساوند وي چې الټراساوند نن سبا ډېر زیات کیږي مینس چې کم دا کډنی سټونز په موږ آئیډنټیفیکیشن کو او یا تاسو ګورئ کم سټ سکین ایم آر آی ایکس ری چې څومره کیږي دا د فزکس په اپلیکیشن سره زموږ سره کیږي یا ایکس ری چې کم عام کیږي کنه. ټیک شو. نو دغه شان بایوکیمستري کې موږ سوکو موږ چې بایوکیمستري از د کمبینیشن اف بایولوژي اینڈ کیمستري چې مینز موږ ګورو په دې کې چې د کیمستري رول په لایف باندې سره یا په دې کې موږ ډسکس کوو چې د سټډي اف میجر بایومالیکولز اینڈ देयर chemical reaction occur inside the living body. چې په دې کې موږ بایومالیکول سټډي کوو. بایومالیکول هغه مالیکول لیکم چې د لایف لپاره سبي پکار وي او په دې بایومالیکول کوم کیمیکل ریاکشنز کیږي هغه موږ ډسکس کوو. نو په دې کې موږ میجر بایومالیکول وي چې کوم پروټین دي، انزایمز دي، کاربوهایډریټ دي، لیپډز دي، هارمونز دي، ویټامینز دي، نیوکلیک ایسډ دي، واټرز دي او بل سری منرال دي. دا میجر بایومالیکول موږ د دې وی چې په باډي کې د رول سره. نو په دې کې چې کوم چپټر نمبر 2 او 3 چې کوم نه دا میجر بایومالیکول په دې کې موږ ډسکس کوو. پای کې موږ پروټین، کاربوهایډریټ، لیپډز، سنا سلیکټر به هارمونز وایو، ویټامین به لک ټچ ورکو، نیوکلیک ایسډ په ډیټیل سره کو، واټر او منرال به هم لک ټچ ورکو ساز د کورس مطابق چې کوم وي. ٹھیک شو. نیکسٹ چپټر بیا کوم تاسو چپټر نمبر 3 دی په بایولوژي کې هغه اٹ از آل اباؤٹ انزایمولوژي. پای کې موږ انزایم ډسکس کوو چې انزایم څه ته وایي، انزایم کریکټریسټکس سری، پراپرټیز سری، انزایم چې کوم دی بیا میکانیزم څنګه کوي، انزایم کلاسیفیکیشن څنګه دی، کیمیکل نیچر اف انزایم سره او دغه شان بیا موږ لاست کې به موږ انهبیشن بیا وایي انزایم انهبیشن. دا په چپټر نمبر 3 کې موږ وایو. بیا چې کوم د بایوکیمستري کوم سیکنډ پورشن دی موږ وایو دلته میټابالیزم. نو میټابالیزم خو موږ وایو چې د سم اف آل کیمیکل ریاکشن چې په باډي کې څومره هم کیمیکل ریاکشنز کیږي دغه سم اف آل کیمیکل ریاکشن ته موږ وایو میټابالیزم. او میټابالیزم تاسو ته چې دوه قسمه دی، یو ته موږ وایو انابالیزم او بل سره کیټابالیزم. انابالیزم کې به بانډ جوړیږي او په کیټابالیزم کې به بانډ ماتیږي. لکه سمپل هم پوهه کوم
تاسو دا خختې راوالی خختې دا دیوال لیټ سې زموږ سره څه نه جوړې لیټ سپوز د خښتو نه جوړلی دا یو خښت نه دا ځانه ځانه ما نومرز دي نو چې کله مونږ دا خښتې راوځې کوو دې نه مونږ دیوال جوړو دې خښتې نه مونږ څه جوړو دیوال جوړو نو مطلب دا زموږ څه شو انابالیزم شو او بیا کله مونږ دا دیوال ښکته غورځو دا خښتې مخ ته ښکته غورځو نو په دې کې مونږ دا بانډ څه کوو دا ماتو دغه زموږ څه شو لیټ سپوز کیټابالیزم شو نو په انابالیزم کې بانډ جوړیږي او په کیټابالیزم کې بانډ ماتیږي نو دغه زموږ سره بیا بایو انرجیټک چپټر دی میټابالیزم چې کوم دی دا به موږ په څه کې ډسکس کوو په چپټر نمبر 4 چې کوم د بایولوژي چپټر دی بایو انرجیټک نو په هغه بایو انرجیټک کې به دا موږ په ډیټیل سره ډسکس کوو د دې نه پس چې نیکسټ ټاپک دی ډیر سټوډنټس هغه دی ریلیشنشپ اف بایوکیمستري وذ ادر ساينسز نیکسټ چې کوم زموږ ټاپک دی هغه دی ریلیشنشپ اف بایوکیمستري وذ ادر ساينسز چې د بایوکیمستري ریلیشنشپ د نور ساينسز سره څه دی ټیک شو نو پای کې مونږ نیکسټ ویډیو کې به مونږ کوو په ډیټیل سره نو پای کې به مونږ چې نور لکه څنګه چې بایوکیمستري از د کمبینیشن اف کیمستري اینڈ بایولوژي biochemistry mungo it is the combination of chemistry and biology so we can apply chemistry on living thing similarly biochemistry can also interact with other medical sciences biochemistry can also interact with other medical sciences the nor medical sciences sare hum the sare interaction di laka mungo guru the interaction the pharmacology sare pharmacology sara the interaction the hematology pharmacology ke mung discuss ko we talk about the comprehensive study of drug what is the drug what is metabolism of drug absorption of drug action of drug da be detail sir video ki be ठीक शो بیا مونږ هیماتولوژي کې مونږ کمپریهنسیو سټډي اف بلډ دا شان پیتالوژي سره انټریکشن سره چې بایوکیمستري لکه مونږ پیتالوژي کې مونږ د سټډي اف ډیزیز په دې کې مونږ ډیزیز سټډي کوو نو په دې کې مونږ دا و چې کله بیکټیریا یا وایرس د سکه د په لیوینګ ارګانیزم کې ډیزیز کاس کوي دا وایي کې بایوکیمستري سره رول لري زموږ سره د بایوکیمستري څنګه یوز کوي د پیتالوژي سره ٹھیک شو دغه شان بیا مونږ ایمینالوژي وایو ایمینالوژي مونږ وایو ډیفنس میکانیزم چې په باډي کې زموږ سره څه به ډیفنس وي زموږ چې کوم ډیفنس کیږي ناغه لپاره زموږ سره بیا پروتین دی ایته مونږ وایو ډیفنسیو پروتین in our body we have a network of protein in our body we have a network of protein those proteins are collectively called defensive protein or defensive protein ne sara pakar defense para pakar da shano bya munga genetics wa chi the biochemistry the genetics